قدرمنو کتونکو د کوهاټ په هایوې روډ باندې موجود یو. نن ازادي مارچ لپاره اسلام آباد ته یو شمېر قافلې د جنوبي اضلاع او باشمول فاټ اضلاع نه روانې دي. دا وخت کوهاټ هایوې باندې ډوډا چوک سره مدرسې کې دو دپاره د آرام انتظام شوی دی. کومې قافلې چې راځي جنوبي اضلاع نه یا قبایلي اضلاع نه هغه به دلته کې جمع کېږي. دلته نه به بیا د لوی قافلې په شکل کې د پیښور په لار باندې اسلام آباد ته روانېږي. پیښور کې به چې کوم مرکزي قافله د هغې سره به دوی ملویږي، بیا بل طرف ته اسلام آباد روانېږي. د ازادۍ مارچ په حوالې سره موږ سره داود افریدی موجود دی، کوم چې د پاکستان تحریک انصاف یو سینیر رهنما دی. دوی سره خبرې کوو چې د ازادۍ مارچ په حوالې سره څه سوچ لري، څه وایي چې دغه مارچ چې کوم دی کامیاب وشي او که نه. داود صاحب ډېره مننه د وخت راکولو. درته وایي چې نن کوهاټ نه تاسو قافلې ګورئ چې کومې روانې دي. څه وایي په دې باندې چې دلته نه کومې قافلې ځي یا نورې کومه قافلې چې راځي، ازادي مارچ چې کوم روان دی کامیابیږي به او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د خبر نیوز مننه چې مونږ موقف یې واغستو، چونکې تاسو خپله ګورو ویژولي هم ګورو چې په هایوې باندې ټرافیک روان دی او داسې مطلب دی چې څه هغه نشته دی چې دوی سره پبلیک مطلب دی چې پاور وي که نه، او نه سټرنث پرې سره شته دی چې دوی مطلب دی چې دومره زیات په کم چې دعوا کوي چې موږ به 15 لک خلک اکامولیټ کوو. نو دا چوچوکه مربع ده او دا خلک مطلب دی انشاءالله چې دا چې شوق دی پوره کړي، ځکه چې موږ ورته د لارې کولو کړي د پاکستان تحریک انصاف. هغوی وایي چې خپل احتجاج دی ریکارډ کړي، خو د قانون په دایره کې. نو که د خلکو وکړو د قانون په دایره کې مطلب احتجاج کولو، نو بیا انشاءالله حکومت مطلب چې ورسره څه غبه نه لري. او که بیا حکومت نه قانون په لاس کې اغستو، نو بیا مطلب چې حکومت زورور دی، حکومت خپل ریټ قایم دی او انشاءالله مطلب چې موږ به 5 سال پوره کوو. صاحب درته وایي چې د 5 سال خو به تاسو پوره کړئ. دوی طرف نه بیګا هم یو پریس کانفرنس شوی چې ویلو چې په کوهاټ کې ګاډي نه ملویږي، انتظامي منع کړي دي. های کورټ دوی ته اجازه ورکړې ده، د هغې باوجود هم دلته چې کومې مشکلات دي هغه جوړوي، کنټینر یې په روډونو منې. نو دلته خو موږ یو کنټینر ونه لیدو په لاره باندې. تاسو څه وایي؟ دا بیانبازي ده د دوی او دا مطلب دی چې د دروغو نه دا دوی کار اخلي. وګورئ تاسو مطلب چې هایوې کولو ده، روډ کولو دی، ګاډي پیزي راځي او پبلیک هم روان دی. دا وګورئ مخامخ مطلب چې خلک ځي او ګاډي مطلب چې کولو دي. نو دا اسی د دوی مطلب چې الزام لګون د دوی عادت دی. نو انشاءالله چې درنه ناکامه ده چې دوی کوم د ازادي مارچ کوم هغه کوي. انشاءالله دوی د اقتدار خوب ویني، د شپې خوب ویني او سحر مطلب چې هغه دوی د خپل خوب ولا تعبیر وباسي. نو انشاءالله درنه ناکامه ده. نه تاسو کوم بنیاد مې دا خبره کوي چې درنه ناکامه ده؟ 126 دن درنه پاکستان تحریک انصاف ورکړې وه. د دوی درنې نه تاسو په کوم بنیاد باندې وجدان کوئ؟ هغوی سره پبلیک سټریټ و، هغوی سره مطلب چې خلک ولاړو او د تحریک انصاف چې کوم یو ویژن و یو هغه، نو خلک مطلب چې د هغوی خلکو تینا مطمئن و متاثر و تینا. نو دوی خو خلکو کتلی چې اقتدار کې دوی راغلی دي، کتلیم دي خلکو. نو د دوی مطلب چې داسې سویشن نشته، نه څه ایجنډا شته، خو دوی وایي چې ازادي مارچ کنه. دا څه شي ازادي مارچ کنه؟ دا خو په اقتدار کې راغلی دي، باقاعده الیکشن شوی دی. نو الیکټډ ګورنمنت ته الیکټډ ګورنمنت ته څنګه ډیسټیبلایز کوي؟ نو انشاءالله به ډیسټیبلایز کیږي او دا ګورنمنت به روان وي. نو دوی لازم مشوره ورکوم چې خیر د اسلام آباد چکر ولګوي او چکرو کې څه کاباحت نشته دی. درته داود بھائی ته حلوا والا دیګ مطلب چې دیګونه پراته وي، د حلوا به ته مونږ پرووایډ کو. او دا وګورئ تاسو مطلب چې وګورئ دا ټرافیک روان دی وګورئ کنه. تاسو دی هایوې باندې ولاړ یې، جمعیت ولا ګاډي خو مونږ ولیدې، جمعیت چې کومه ډله دی ډېره یو ګڼ شمېر کې د هغوی چې کومې ګاډي روان دي. خو دا نور چې کوم سیاسي ګوندونه دلته کې NP شو، پیپلز پارټي شوه، نور ورسره باشمول چې کوم دي، د هغوی څه ګاډي دلته مونږ ونه لیدلو. دا څه وجه دی؟ دوی خو خپل منځ کې د دوی خپل منځ کې وادي مطلب چې دوی کومې کړي دي خپل منځ کې پورا نه دي را سره په یو وادو اختلافات پکې ډېر اختلافات دي پکې، ځکه چې د دوی په زړونو کې یو بل ته کوټ دی او چې کوم ځای کې کوټ وي هغه شی نه کمیابېږي. نو انشاءالله مونږ دا امید لرو چې عوام طاقت زمونږ سره دی او که یو کال وچلېدلو دا دوی ریل میلی خو پرېږده چې انشاءالله ته خلک په سړکونو باندې ونه ګورې. په لنډو ټکو راته دا وایي چې دا به 126 دن در نه وي او که دې نه زیاته یا کمه وي؟ زه خو وایم چې یو 8-10 دن نه به زیاته نه وي زما په خیال سره. 8-10 دن کې به څه د دې نتایج څه مخته واپس راځي؟ دوی به واپس راځي. تاسو په خیال کې چې دوی به واپس راځي؟ بالکل به واپس. ګورنمنت به مغه شان وي، مغه شی به وي انشاءالله. ډېره مننه قدرمنو کتونکو. داود افریدي د پاکستان تحریک انصاف سینیر رهنما دی، کوهاټ سره د تعلق دی. د دوی وینا مطابق چې دوی کومه درنه ورکوي دا د ناکامۍ سره مخ دی، خو دا به وخت ثابتوي چې دا ناکام راځي اسلام آباد نه او که کامیاب راځي. ډېره مننه.